اولنے سڑے بدور نبوت د جناب رسول اللہ کے ابو بکر چاگا ایمان رو اولنے سڑے عزیزانو شروع شوا خلق تا پتاو لگے دا چدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا خود یو خدای دعوت خلق تا ورکی او وائی چی دا ستاسو طول خدایان چی دی دا غلط تی او خدای یو دے دا چوئی خلق خلاف پا دار الندوہ کی میٹنگو شا ابو جہل سردارو عمر فاروق کم پکیو ویواو رہے منبرانو تاسو د یو محمد عربی علاج نشي کولای چې زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای دا بوتان چې زمونږ پلار او نیکه په دې لار تیر شوی دي دا ټول غلطو او د اوس د یو خدای دعوت خلق ته ورکړي ابو جهل کته عمر فاروق ته واورا ځان تډیر تکړه او باتور خان و عمر فاروق را پاسه دا خبره وکوا توره راوستا و زما د پلات او منات قسمی چې دا توره به الا پتی کی کیا چم چې د رسول الله سر په کټم بل راو توره راوسته دا اور روان چې زه د پیغمبر سر پرې کوم لار کې یو صحابي په مخاوره عمر خیر خدای ډېر په غوسه ولار پرېدا هغه شمع چې تاسو پتنګان یې ما پلاتو منات قسم خورلے دے چې دا تورا با علا پتی کی کیا چوم چې دا غصر پکی ٹنبلے روڑما اصحابی ورطوی چا عمران تداغ شم مرکول ترالے زمادی پا خدای قسمی چې داغ شم رنا خستا کورتم تلیدا کورتا ورشد کور حال والا کور ته په منډه راغی دروازه بنده خورې لګیا د دننه قرآن لولي او دا یاد وی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق دروازه اٹھکولا خورې والا دروازه لري کړه ورته وی دا تاسلست ورور ما خو څه دی رانی ولې دا ولته لته پیوخه په د پاساو خیراغه غیم هوا ستړی شو ودرې دو داس آکڑا ہوا ودرې دو آکڑا ہوا ذات بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا داغه د شان سره ولاړ دی خورې ورته لا عمران نور مموان و بس تڑے وته عمر تا خو خپل کار وکړو زما یو څو خبره واورا و عمر کزدی وهلم تمرور و زدی خورما د دنیا دستور داده چې خرونه پاسی خويندې وਹੀ فکر نشته اے عمر استاو زما په منس کې ترن نه پوره ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن بعد اے عمر استاو زما په منس کې د کفر او د اسلام تعلق نن مسلمان شوی خور عمر غوندې رور تدال راشه زمونږ د خور خويند مېند حال نن مسلمان شوی او ورته اے عمر ستا پشان زرگونا عمران یو طرف تا او یواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بل طرف تا واللہ کمی اسکڑے عمر دا سی ولارو یکدم سرنگون شو او پجڑا شو خوری دا گریوان نونی وا ورتلو خوری استاد د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وی چې دا زماراتلو نه مخکې د کوم قران وینو لګي بیا وایا په دنیا کې داسې کلام وی لکه قران چې داسې مذهب د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قران
زمازیزانو لاړه خلق مړ شو چې د چا شان گریوان نه نیولې ده جو خوري استاد د محمد رسول الله په خدای قسم وي چې کوم قران دی زمارات لو نه مخکې وی لګي بیا وایا خور ورته وي عليك القرآن لتشقى عمر فاروق په جړا شو خور ته وې ستانه په خدای قسمی ما هم هغه چاله بوزا چې چا داسې مزیدار قرآن تا ته خودله خور اورور په دې جګړه دي او جناب محمد رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين اے اللہ دے اسلام لا مضبوط کا پیو د عمرینو یا اللہ یا ابو جہل مسلمان کا یا عمر مسلمان کا خور ور سره دا وینه تی بیگی سری شو کېدل دے سردار کونین تجرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسه و عمر د خدای بنده بیا سے جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنی امراغله دل راغله چې کوم قران دې زما خور ته خودل غمات مخایا سردار کونین ورته وی چې عمر ته وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر فاروق چې اسلام راوړي سردار کونین ته وای چې یا رسول الله ډېر زر کوا مال په اسلام کی ډیوټي حواله کا ما په کفر کې یو غنټه ما بس نه دا تیرا کړې ما په کفر کې یو سات ما بس نه دې تیر کړې بلکې د کفر د ترقه کوشش میں کړې دې یا رسول الله اس په اسلام کی ډیوټي را حواله کا اسه نه چې په اسلام کې یو غنټه را باندې بس تیر شي نو بیا به خدای له جواب ورکول نشما عزیزانو عرض داو عمر فاروق ته جناب محمد رسول الله وای چې عمر په کفر کې د اسلام دورانولو کوشش دی کولو او د اسلام د نومو نشان مټاولو کوشش دی کولو اوس په اسلام کې با چې چرته ورانځه ګوري التب جمعات جوړوي جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا فیض نبی سے صاحب ایمان بن گیا کافر تکل میں آج مسلمان بن گیا عزیزان ابو جہل لعین تا پتو لگے دا جو عمر بجائے دے پیغمبر دے سر پہ کولا خو مسلمان عمر فاروق را منڈا کاؤ دے کعبے تو خواہ کے ادرے دا اعلانے ہو تو رو سر دا چواؤ رو یاد مکے لوئے لو سردارانو لوئے لوئے رئیسانو دلنا عمر مسلمان شو سمرا کوشش میں چې د کفر د ترقه د پاره کړو ان یو بلک بزیات د اسلام د پاره کوم او کم کړتو کو نو تاسو سرونه به یاد کړو زما عزیزانو دا ابتداء او آغاز د اسلام نیمش پدا بار رهوت نیمش پدا ګرځي دیوال ته وګنیس دروازې ته وګنیس دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته ځکه چې زما په حکومت کې
که په یو کور کې چاته تکلیف ہو جواب به زور بار وتو د خار نه بار وتو یوازې نیمه شپه ده او یوازې د خار نه بار وت سګوري چې یو سړی ناسته د جونګړې په خوا کې نو جاړي او ډېر جاړي عمر فاروق ورته بچي اول جاړي اسړی ورته داسې وکته زکا کا لار لنډا وڅ د غریبانو په زخمونو مالګي دوړوي پختنې سلکه خو زلار وا عمر فاروق ورته وی چې جاړي ولی کې دیشي چې تا تدا سي تکلیف وی چې زه رفقول شما اوس اسړی تدا سپتا د جد امیر المؤمنین دی ا مسافر ورته وی چې بدی جونګړه کې مې دننه خزا دا واغه بیمار ده او هغه ته درد زی لګېدلې ده بچی پیدا کیږي په دغه ټیم کې زور نږدې کېده نشم او بل خزا شته ده نه غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما نه مې د ډاکټر واشتا او نه مې د داینې واشتا نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې ښځې خدمت وکړي نو جاړم ځکه چې هسې نه چې چېرته مړلی شي الله حضرت عمر وی ستا ښځې ته د خدمتګاري ضرورت دی ویله وی یو منټ په یو منډه کور ته راغله او خپله ښځه یې راپاسوله څه چل دی ویاله بیبي زر کوه په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کلاو کړي دي د داسې لوی خدمت موقع درته په لاس دروستې ده چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي د یو غریب ښځه د بچی پیدا کیږي که دې وخت کې څه ضروري د ښځو څه څیزونه میزونه یې هم ځان سره راواله حضرت عمر بی بی قجوری او ستوان راواغستا او عمر مخ او خزای ورپسې او په دې مهرو کې منډي وای عمر چې ورسېد د غریب جونګړې ته بی بی چې دننه کوله نو لاس نه ونیوا ورته وی او بی بی ستا د خدای په ذات قسم وی چې د دې غریب د ښځې داسې خدمت وکړه لکه چې د خپله خور او یاد مور وي بیبي دننه لاړه عمرم بار په ځمکه هغه مسافر سره کېناست ډېر ساعت تېر شو چې وخت تېر شو نو بیبي دننه د عمر فاروق آواز چې یا امیر المؤمنین مبارک شه وراره دې پیدا شو مبارک شه وراره دې پیدا آبار چې کوم غریب سړی ناست هغه پر اګدېدو شو چې دا امیر المؤمنین دی ښځه هم دننه په لړزان شوه چې بار امیر المؤمنین ما ته راغلی او دا د امیر المؤمنین ښځې زما دومره خدمت وکړو ښځې او خاوند باندې لړزا ولګېده د ښځې ایمان ته وګوره چې د مزدور بچی ته د میړه وراره وای نن به د مزدور بچی ته د خان ښځه د هغه وراره وای عمر فاروق هغه مزدور رپیږي لګیا دی نو عمر ورته وای چې بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا وہ مسافران کہ زد غریب و خدمتگار نوی زد غریب و همدرد او پنی مشپا میں خزد غریب و خدمت لنوی راوستے نو نن بزمانا ما د محمد رسول اللہ د غلامان پلسٹ کی لیکلے دانن جز عمر ما او په دنیا کې ملو یا سلسله د په خدای قسم چلو کړه خدای زکایم چې ځان خاورې غنم تاسو خیال کړئ حضرت عباس راغه دعوا وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې عدالت کې چې حضرت عمر زما د کور پرناله غرزولې ده مجسټریټ
سمن واستولو پا امیر المومنین پسے چا عدالت تا پیش شا. امیر المومنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناس دے و امیر المومنین ولار دے. وی حضرت عباس پتا دعوی کرے دا چھ د زما د کور پرنالا غرزولے دا. جوابو کا کنی قیدوم دے. امیر المومنین ورته وی چې دا پرنالا مازکا غرزولے دا چې دې پرنالی کې او بچرات له د باران نو د مسجد نبوي دیواله والو نو دیواله خرابول نو زکماوي چې دا پرنالا غرزوا. حضرت عباس ته وی چې استوایا. حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پرنالا ما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وا او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو. کده دیوال وجوه نو پیغمبر پکارو چې ویلی وی چې دلته ملګوا کم شي چې پیغمبر لګولې وی عمر استا حق نشته چاته غرزه. حضرت عمر ته عدالت وکړه چې پرناله به لګیو یا به سزا درکاو. ما عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي کدا فیصله ز پخپل وکم. عدالت ورته وی چې ته وک وی دا پرناله چې زما د محبوب په حکم لګېدلې وا نو سزا دادا چې اوس دا عباس به زما په دی وګو باندې خپې کېږدي او دا پرناله به بیا په دې خپل ځای باندې ولګي. امیر المومنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار آغا حضرت عباس پوگو باندې سوری او ورته وی چې دا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګوا. عدل او انصاف دی ته وای. کته واقع د ملک سربراه نو تبع عمر فاروق غوندې د شپې ګرځي. نیمه شپه ده یو کور کې بڼ کیږي غوږې ورته ونی چې غوږې ورته ونیو نو یو ښځه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي. په کور یې نښه وکړه. سبا هغه ښځه دربار ته وغوښته. بیبي تا بیګا ولې جړل؟ وی صاحب زما خاوند تا غذا تا استولی. وی څومره موده وشوه؟ وی یو کال وشو. عمر ورته وی ته کښېنه لږه بیبي زه راځم. عمر کور ته راغی. خپلې ښځې ته وی چې بیبي په دې مې پوه کا چې ښځې سره څومره موده خاوند نه وي نو دا ګزاره کولی شي. نو بیبي ورته وی چې 4 میاشتې نهایت 6 میاشتې دومره پورې د ښځې وخت تېرېدی شي. حضرت عمر راغی سرکاري آرډر یې وکړو چې څومره کسان غزا لځي او چې 6 میاشتې تېرېږي فوراً به کور ته واپس راځي او د هغې په ځای به نور سړي